سورة انفال آیات نمبر 1 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظیم. دی آیات کریمہ کی بل قانون ذکر کیږي مؤمنانو مجاهدینو ته هغه دا چې تاسو به کافر ته د صلح پیغام نه پیش کوئ، خو که کافر د صلح پیغام تاسو ته پیش کی او تاسو مناسب ګڼئ، باغې کې خیر وي، خیر خواهی د مسلمانانو وي، نو بیا دغه صورت کې اختیار ده امیر د مجاهدینو ته، امیر المؤمنین ته چې هغه د کافرانو سره صلح کوي، نو دا صلح جایز ده. البته مؤمنان هغه کې کافرانو ته د صلح پیشکش کوي، نو دې ته وهن ویل کېږي، بوزدلی او اظهار د کمزورۍ، او د دې نه منع راغلی ده. سورۃ محمد کې الله فرمائے فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فلا تهنوا، تاسو اظهار د کمزورۍ مکوئ، وتدعوا الى السلم، او کافر ته د صلح پیغام نه پیش کوئ، وانتم الاعلون، تاسو بغالب یې د قوت او د دلیل په اعتبار سره او یا د انجام په اعتبار سره، نو کافر ته به د صلح پیغام نه پیش کېته. البته کچرته داسې وخت راشي چې په یو ځای کې یو ډله د مؤمنانو محاصره شي د کافرانو د طرف نه، او دغه وخت کې په صلح کې مؤمنانو مجاهدینو ته خیر وي او دا غي د نجات او د بچ کېدو ظاهرا بل صورت نه، نو بیا دغه وخت کې فقهای کرام فرمایي صلح بیا د مؤمن د طرف نه هم جایز ده، یعنی پیغام د صلح. الله فرمایي وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، کچری مایل شي دا کافران للسلم صلح تا فجنح لها، نو ته هم مایل شه اے پیغمبره لها د صلح تا. سلام په فتحې د لام او په زیر د لام دواړو الفاظ سره په معنا د صلح راځي. جنح اصل کې ښکته کېدو ته وایي، نو مراد دې نه میلان دی، ځکه چې سړی ښکته کېږي هم نظمه کې طرف ته میلان راځي. نو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، کچری مایل شي دا کافران صلح ته فجنح لها، امر د وجوب د پاره نه ده چې بیا پتاسو هم صلح واجب ده، نه اختیار ده. کچرته خیر وي پکې نو بیا صلح جایز ده. نن سبا چې د نیټو خاص کر د امریکای دا غي د لخر صلح شوه د طالبانو سره، نو دا هم د کافرو د طرف نه پیشکش، ځکه هغه ذلیل شو، هغه خوار شو، هغه شکست خوړه سره د دې دومره تعداد او دومره اسلحهونه، نو مجبور شو صلح ته. نو د طالبانو صلح دا غوي سره دا د شریعت موافق ده او د دې آیات کریمه مصداق ده. فرمای وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، او کچری مایل شدا کافران للسلم صلح تا فجنح لها، نتهم فجنح لها، نتهم مایل شالها دی صلح تا وتوکل علی الله. دې کې جواب دی یو وهم دی، وهم دا پیدا کیږي چې کافرو باندې په اعتبار نشته، بیا خاص کر یهود او نصارا دا ډېر
سازشی قوم دا دوکباز قوم دی. نو کچرتا دا احتمال وی چې کېدای شي دوی خو ظاهرا نوم د صلح ورکړی دی، کېدای شي دوی دوکه کوي، مطلب صلح نه. نو الله پیغمبر ته خطاب کوي وتوکل علی الله. صلح چاغي پیشکشو کی نو ته هم صلح ته کمال کیږي، نو اختیار ده. خو توکل علی الله، توکل وکا علی الله په الله تعالی باندې، ځان وسپاره الله تعالی ته. ان الله انه یقینا دغ الله تعالی هو السمیع العلیم، اوریدونکی ده، العلیم او پوهه ذات ده. وان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله. دیکھی جواب دبل وهم کچرت دا کافران په پیغام د صلح سره، په وینا د صلح سره اراده د دوکي لري، تا ته اے پیغمبره یا هر مخاطب ته حکم ده. نو الله داغه جواب کوي کچره دا کافران غواړي چې تا ته دوکه درکړي، نو الله رب العالمین ستاد پاره کافی ده. لکه څنګه چې مخکې د دې پیغام د صلح نه مخکې الله ستا مدد او نصرت کو او ستا ملګری او ستا تایید کو، نو دغه پیغام د صلح نه پس به هم اگر که دوی دوکه کوي، بیا به هم د الله مدد او نصرت د تاسو سره. وَإِن يُرِيدُوا او کچرت غواړي دا کافران ان يخدعوك چې دوکه کی تعالی را اے پیغمبره، فإن حسبك الله یقینا قرد تعالی را الله تعالی د الله مدد او نصرت هغه تاسو د پاره کافی ده. دا آیات کریمه چې کله نازل شو نو بیا د کافرو د طرف نه چې کما دوکا یا فریب ورکړی شوی دی مسلمانانو ته، نو هغه په هغه فریب او دوکه کې کامیاب شوی نه دي، او پیغمبر او صحابه ته دا غي د دوکي او د فریب نظر نه دی رسیدلی. دا آیات داسې ده لکه شپږمه پاره کې چې آیات نازل ده، په اول کې نبی علیہ السلام د ځان سره بعض صحابه کرام ګرځول دې د پاره چې کافران ما ته آزار او تکلیف ونه رسي. خو بیا الله آیات نازل ک والله یعصمک من الناس، الله ستا ساتنه او حفاظت کوي د خلکو نه. نو دا آیات چې نازل شو بیا نبی علیہ السلام ځان سره صحابه نه ګرځول چې اوس زما محافظ الله رب العالمین دې، تاسو بیغمه. دغه شان دلته هم الله فرمای حسبک الله، الله ستاسو لپاره کافی ده. نو دینه پس د دې آیات د نزول نه پس د کافرانو د فریب او د دوکي په وجه باندې څه نقصان نه دی رسیدلی زموږ خپل پیغمبر. و ان یریدوا الله فرمای کچری غواړي دا کافران ان یخدعوک چې دوکا درکی تا تا، فإن حسبک الله یقینا قرده تعالی الله تعالی هو الذی الله تعالی هغه ذات دی ایدک بنصره، ایدک چې مضبوط کړه ته بنصره په مدد خپل سره، او بالمؤمنین او په ملګرتیا د مؤمنانو، ملګرتیا د مؤمنانو شاغه صحابه کرام. دې کې فضیلت د صحابه ته اشاره ده چې الله رب العالمین دا هغه پیغمبر چې هغه د ټولو پیغمبرانو سردار دی، هغه د پاره خپل ملګری دوستان صحابه کرام مقرر کړي. او یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما د ملګرتیا او د صحبت د پاره الله د صحابه او انتخاب کړی، نو صحابه او الله پاک لوی شان ور کړی. هو الذی الله تعالی هغه ذات دی ایدک بنصره چې تایید کړی دی، مضبوط کړی ته بنصره په مدد خپل سره، وبالمؤمنین او په ملګرتیا د مؤمنانو سره، والف بین قلوبهم
لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. دا تفسیر د مخکې آیات ته د تایید چې د مؤمنانو په وجه باندې الله د پیغمبر تایید کړی دی، د پیغمبر ملګرتیا یې ور نصیب کړې ده. نو دغه تایید د پاره او ملګرتیا د پاره لوی شرط اتفاق ده، چې اتفاق د خلکو په منځ کې نه، د خپل دوستانو په منځ کې اتفاق نه، نو هغه ملګرتیا به فائدہ نه لري. نو کچرته د صحابه په منځ کې په خپل منځ کې اختلاف وای، رائے مختلف وای، د چا یو فکر وای، د چا بل فکر وای، په خپل منځ کې اختلاف کولای، نو بیا د دوی دغه ملګرتیا پیغمبر ته فائدہ نه کول. د ملګرتیا د پاره لوی عمده شرط اتفاق د ملګرو ده. نو الله فرمای چې دغه صحابه او په منځ کې الله رب العالمین اتفاق هم پیدا کړی او د دوی په منځ کې د یو بل سره الفت او محبت مو، د یو بل سره مینه و. نبی علیہ السلام چې مدینه منوره ته هجرت نه وکړه، نو مدینه منوره کې دوه لوی قبیلې وې، اوس او خزرج. دا غي په منځ کې ډیر لوی اختلاف، دومره لوی اختلاف چې د دوی په منځ کې یو ځل د یو مقتول په وجه باندې جنگ شوه او تقریبا 100 کال دوام کړه. جنگ بعاص هغه ته ویل کېږي، تفسیر سلورمه پاره کې تیر شوه. د دنیا په تاریخ کې یو جنگ دومره دوام نه دی کړی لکه د اوس او د خزرج په منځ کې 100 کال. لیکن د اسلام په وجه او د قران کریم په برکت باندې دا غي په منځ کې هغه اختلاف الله پاک ختم. سلورمه پاره کې الله فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا، یاد کئ صحابه او هغه وخت، واذكروا نعمت الله، نعمت الله یاد کئ، اذ كنتم اعداء، کله چې وای تاسو دشمنان، فالف بین قلوبکم، الله تاسو په منځ کې محبت پیدا کړ، فاصبحتم بنعمته اخوانا، تاسو الله پاک په خپل نعمت چې هغه قران کریم دې د دې په وجه باندې الله تاسو په خپل منځ کې ورونه وګرځول. نو فرمای والف بین قلوبهم، والف او من پیدا کړ الله تعالی بین قلوبهم پمن تزړونو د صحابه کرامو کې د مؤمنانو کې. الله فرمای لو انفقت، کچری خرج کړه وې تا پیغمبره، ما هغه فی الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول، ما الفت بین قلوبهم، ما الفت تاب محبت نه پیدا کړه بین قلوبهم پمن تزړونو د دوی کې. نو معلومه شي چې پیغمبر مختار کل نه دی. الله پیغمبر ته سوای چې د ازمکه کې څومره سيزونه دي، کدا ټول تارا جمع کړه وي او خرج کړه دی وي دې د پاره چې د دې مؤمنانو په منځ کې محبت پیدا کړي، مطلب په دې نه وي قادر شوی دا کار بتانه وکړه، بلکې دا د الله د طرف نه چې د چا په منځ کې دا غي په زړونو کې محبت پیدا کړي. دا زړونه دا د الله رب العالمین په اختیار کې، نو دا محبت پیدا کېدل دا نه په پیسو کېږي او نه په مال او دولت کېږي او نه په نور ذرایعو کې، ترسو پورې چې د الله خوښه نه شي. الله فرمایي لو انفقت، کچری خرج کړه وې تا اے پیغمبره، ما هغه فی الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول، ما الفتا، نو مینا بنوي پیدا کړه تا، محبت بنوي پیدا کړه تا بین قلوبهم ومن تزلونو د دې مؤمنانو کې، ولکن الله، لیکن الله تعالی الف بینهم، محبت پیدا کو فزلونو د دوی کې. انه عزیز حکیم، یقینا الله تعالی عزیز زور ور ذات دی، حکیم او حکمت والا دی.
یا ایها النبی حسبک الله. دې کې بل قانون ذکر دی، هغه دا چې مؤمنان هغه به الله په ذات توکل کوي او پیغمبر هم د الله په ذات باندې توکل کوي، او الله رب العالمین د پیغمبر او د مؤمنانو د پاره کافی دی. یا ایها النبی اے پیغمبر حسبک الله، پورا دے تعالی اللہ تعالی. سوال دا دی چې مخکې خو دا سے الفاظ ذکر شو فإن حسبک الله، تو دوباره بیا ذکر شو، دا خو تکرار ده. جواب دا دی چې تکرار نه ده. مخکې د حسبیت نه مراد حسبیت خاصه هغه د پاره د دفاع د دشمنانو نه، او دلته حسبیت عامه ده. په هر وخت کې الله رب العالمین تا د پاره پوره ده اے پیغمبر، او د مؤمنانو د پاره هم الله پوره ده. یا ایها النبی اے پیغمبر حسبک الله، پوره ده تعالی الله تعالی. ومن اتبعک، او پورا دے اغا چالرا اتبعاکا من المؤمنین، چی تابیداری کڑی دستا من المؤمنین دا مومنانونا. بیا گوری دوبارہ اللہ فرمائی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، کچرتا مائل شدا کافران للسلم صلحتا نفجنح لها، تهم مائل شا لها دی صلحتا وتوکل علی اللہ، اوزان اسپارا پا اللہ تعالی باندے. انہو هو السمیع العلیم، یقینا دغا اللہ تعالی اوریدن کے او پویا ذات دے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، او کچر غواړي دا کافران ان يخدعوك، چې دوکه کتا لرا دوکه در کتا لرا. فإن حسبك الله، یقینا کافی دے پورا دے اللہ تعالی تعالی را. هو الذي الله غزاد دے ایدک بنصره، چې مضبوط کړه ته بنصره په مدد خپل سره، وبالمؤمنین او په ملګرتیا د مؤمنانو سره، والف بین قلوبهم او مینه پیدا کړی دا په منځ زړونو د دوی کې. لو انفقتا، کچره خرج کړه وای تا ما هغه فل ارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول، ما الفت بین قلوبهم، مینه باندې پیدا کړی تا په منځ زړونو د دوی کې. ولکن الله، لیکن الله تعالی الف بینهم، مینه پیدا کړه په منځ زړونو د دوی کې. انه عزیز حکیم، یقینا دغه الله تعالی عزیز ذو اور ذات ہے، حکیم او پویا ذات ہے. یا ایها النبی اے پیغمبر حسبک اللہ، پورا دے تعالی اللہ تعالی. ومن اتبعک، او پورا دے اغه چاله را چې تابعداري کړی دستا من المؤمنین د مؤمنانو نا. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.